HBL PSL 2023 सीजन 8 जोर खपल ښکاره کو په میدان لاهور ټول سټیډیم کو حیران لاهور تانا امید په امید بدل کو ګټه دی وکړه په تاوان لاهور څومره چې هم د لاهور پین دي نو هغې ټولو ته ډېر زیات مبارک شي دفاعي چیمپئن لاهور قلندر دا قسم کړی چې دا ټراپي به هم زه اوچتوم خو میچ ملګرو فاینل همدغه شانتې خوند کوي څنګه چې نن وشو په 1 رنز باندې ملګرو ملتان سلطان دغه میچ بیلو او لاهور قلندر په 1 رنز باندې وګټو نو تاسو سوچ کوئ ملګرو چې میچ په څومره سنسنیخیز و میچ ټرننګ پوینټ همدغه ملګرو چې کوم د حارث رؤوف وورو نو په هغه ځای کې امید پیدا شو د چا د ملتان سلطان د پین او د ملتان د ټیم چیرې موږ دا میچ اوس وګټو ځکه ملګرو چې رنز بیا ډېر زیات کم پاتې شو او په T20 کې دومره کم رنز په اخري اوور کې دا ډېر زیات ایزي راوړي خو د نن میچ هیرو څوک دی ملګرو ټول به دغه خبره کوي چې شاهین آفریدي دی خو نه ملګرو نن چې زمان خان کم کردار ادا کو نو هم د دغه دپاره زمان خان یادیږي چې په اخري اوور کې دغه رنز بچ کول دا صرف د زمان خان کار و ځکه چې هغه یار کړي ولي هغه جوخ بالونه ولي خو بیا هم ملګرو میچ د اخري باله پورې لاړی په اخري بال باندې 4 رنز نو سوچ کوئ ملګرو بیا په هغې کې 2 رنز واخیستلی شو او دریم له چې تلو نو رن اوټ شو میچ به تاسو کتلی ملګرو که چا نه وي کتلی نو سیټ کې ټوټل ډیټیل تاسو ته ښکاري چې 201 رنز ټارګیټ چا ورکو ملګرو لاهور قلندر ملتان سلطان له ورکو د دې PSL بهترین بالنګ لاین اپ دا د چا امید هم نه و چیرې ملتان سلطان به دا دومره غټ چیسنګ وکړي نو نن ملتان سلطان چې کوم پرفارمنس وکړو نو دې ته بیلات نه وي دې ته ګټات وي ځکه چې د لاهور بالنګ لاین اپ بهترین دی په هغوی پسې بیا دومره چیسنګ کول نو دا د چا کارو دا صرف اور صرف د ملتان سلطان د ټیم کارو ځکه چې هغوی فاینل ته راغلي او هغوی دا ثابته کړې وه چې ګوره موږ هم بهترین ټیم یو خو بیا د ملتان سلطان د پین دپاره دغه یوه ډېره غټه خوشخبري فخر پښتونخوا محمد رضوان ټاپ سکورر راغی او بالنګ کې چې څوک په ټاپ نو هغه هم د ملتان سلطان بالنګ څوک ملګرو عباس آفریدي او احسان الله په ټاپ باندې ملګرو عباس آفریدي او په دویم پسې احسان الله ټاپ سکور چې کوم دی هغه محمد رضوان او په دویم پسې کنګ بابر اعظم هغه 2 کسان چې په هغوی باندې تنقید روان دی چیرې دا د دې ټیم نه یو سیټ ته شي د دوی رن ریټ ښه نه دی او دا ښه کلاړیان نه دي نو هغوی یو ځلې بیا ثابته کړه په PSL کې چې یو په ټاپ دی او یو پسې په 2م نمبر دی نو دغه PSL اختتام پذیر شو ملګرو دفاعي چیمپئن لاهور قلندر یو ځلې بیا ټراپي اوچته کړه بالنګ لاین اپ بهترین شو شاهین آفریدي چې نن کم کردار ادا کو نو هغه د ستاینې وړ دی ځکه ملګرو چې په 15 بال باندې 44 رنز او بیا یو بالر خو هغه چې په کوم ټایم باندې راووتو نو هغه ته پته وه چې دې ټایم کې موږ ته د رنزونو ضرورت دی او بال ته نه دي کتلي خو بس د باونډرۍ نه بې بار اړو بیا ملګرو په بالنګ کې هم تاسو وکتل چې هغه 4 وکټې واغستې بیا نن ملګرو راشد خان اهم 2 وکټې د ریسیو او د محمد رضوان چې کوم وکټ دی نو هغه چا واغستې ملګرو هغه راشد خان نو راشد خان په دې PSL کې بهترین پرفارمنس وکړو ولې وکړو چې هغه ځان باندې دا لازم کړی وه چې زه به په هر میچ کې 2 وکټې یا 1 وکټ خامخا اخلم ډېر زیات خوند یې وکړو نن ډېر زیات کراوډ راغلی ملګرو او د لاهور په پیچ باندې لاهوریانو یو ځل بیا ټراپي اوچته کړه ملتان سلطان نه په کوم ځای کې غلطي وشوه او د لاهور قلندر کوم یو ځای په تاسو باندې ښه ولګېدو هغه زموږ سره په کمنټس کې لازمي شریک کړئ چېرته مې الله خاد آباد او خوشحاله ساته اخر کې یو آواز پاکستان زنده باد PSL زنده باد تل دی وي آباد دی وي زموږ وطن پاکستان دی او مسلمان دی وي د لوی الله پامان